سی پاکستان سے هغه لتیرو تیری ډیرې مودې څخه د دهشتګردۍ په خپله ښکار دی. پاکستان د دې دهشتګردۍ له لاسه څخه تقریبا تر اوسه پورې تر 1,00,000 پورې خلک چې کوم دي چې په هغه کې عسکري او سیول خلک اعلی آفیسرز دا شامل دي د یو قرباني د دهشتګردۍ خلاف ورکړې ده. پاکستان بنیادی طور باندې یو پر امن ملک دی او پاکستان له جنگ څخه لري اوسېدلو والا ملک دی. کلم جنگ نه خوښي د امن دای دی او د امن علمبردار دی پاکستان. دا موجوده دا اوس تیر ورځو کې تاسو ولیدل چې پاکستان یو داسې کارنامه انجام کړله سی هغه کارنامه چې کومه د ټول دنیا یاد لري او ټول دنیا چې کومه هغه د پاکستان ستاینه کوي. یعنی د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف او د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم منیر دغه ډیر زیاته ستاینه کوي. یعنی دنیا له دریم عالمی جنگ څخه بچاو کنه. مطلب میدادي پاکستان د امن سره مینه کوي. پاکستان په خطه کې امن غواړي. پاکستان غواړي چې خپل پاکستان هم پرمختګ وکړي او نور ملکونه هیوادونه سکم دي ک ګوانډیان دي هغه پرمختګ وکړي. خو یو خبره ده چې پاکستان ته د ګوانډیانو له لاسه همیشه ورپېښه ده. ورپېښه څه ده؟ ورپېښه دا د پاکستان ته سی د افغانستان لخوا هم دهشتګردانه حمله کیږي پاکستان کې او بھارت سکم دی. بھارت بیا دا دهشتګرد تنظیمونه سکم دی دا سپورټي. نو دارنګ پاکستان د همسایګانو له لاسه د دهشتګردۍ په دې دلدل کې پساو ملک دی. ولکه هم ډیر لوی همت سکم دی هغه پاکستان ته الله تعالی ورکړی دی. د پاکستان قیادت سکم دی کاغه عسکري قیادت دی کاغه سیول قیادت دی او که پاکستان عوام دی هغه د ملک د حفاظت لپاره د ملک د سلامتی لپاره د بقا لپاره همیشه پر یو پیج په یو پاڼه باندې اوسېدلی دي. موږ ویل دا غواړو سیراسي په دې خطه کې امن جوړ کو او د امن لپاره د پاکستان تجویزونه سکم دي دا باید ومنل سي. افغانستان زموږ همسایه ملک دی زموږ ورور ملک دی او دا باقاعده زموږ عسکري قیادت هم دا وایي چې افغان عوام سره زموږ هیڅ شخړه نشته، هیڅ نفرت مو نشته، هیڅ جنگ مو نشته ورسره، هیڅ په ذهن کې مو د دوی دپاره یو بد سوچ نشته. نو باید چې افغان موجوده حکومت چې کوم دی یو بوري حکومت دې ته پکار دی چې پاکستان لخوا چې کم دوی ته ویل سوي دي کم دوی ته ثبوتونه وړاندې سوي دي چې دې ځای کې کیمپ دی او د دې کیمپ څخه په پاکستان کې دهشتګردي کیږي او بیا دا دهشتګرد واپس لاړ شي په دې کیمپ کې محفوظ وي دا د دوی پناهګاوې دي. نو باید په دې باندې افغان طالبان حکومت چې کوم دی دا غور وکړي او دا کیمپونه ختم کړي. همدارنګه به افغانستان په خپل د خوشحالي پر لور باندې روان وي. دا خطه به د دهشتګردۍ څخه محفوظه پاتې شي.